بسم الله الرحمن الرحیم. د جاهلیت چغې واله ځکه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلیة. مشکات شریف حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت دے، وائی چی رسول فرمایلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندے زمونگ دے طریقین هغه څوک چې وحی په غم کې چغې او دا ګریوانونه شلی او یو غوبل یې چالو کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې دا زمونږ نه دی. په غم کې چغې وال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زمانه نه دی. پوه شوئ؟ په مسله پوه شوئ؟ ځکه حدیث مې ته ووایه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوه زنانه دا په غم کې اکثر زنانه وایي که نه، دا په غم کې چغې وال او دا ګریوانونه شلول او دا یو غوبل یې چالو کړی، نه دا به نه کې، دا مړي ته به ډېر دغه راسي، ښه تکلیف راسي په دې باندې. او بل د انا لله و انا الیه راجعون تلقین به کې الله رب العزت ته، صبر به کې د الله نه به صبر غواړي چې صبر او استقامت دله الله رب العزت درکړي. بس د مړي دا راغلی داسې شی کولی، داسې موږ نه وو چې مطلب مړی رالی بیا هغه ته چغې دا واغه که نه، نه ګوره مړی چې کوم دی مړی وشو، زوی دی، پلار دی، ترونه دي، ماماګان دي، څوک مړه شو، نیا ده، مور ده، خور ده، پوه شوئ، رور دی، دا مړ شو، چغې وال دومره چغې وال چې مطلب بار ګاونډي یا بار په لار باندې یو کس روان هغه پوه شي. داسې نه ده پکار، داسې نه ده پکار. سترګو نه اوښکې تلله او مړي ته ژړله په چغو سره نه، بس هسې سترګو نه اوښکې روانې، خفه ځکه چې مړی خو د خفګان کار یې که نه، خوشحالۍ کار خو واده او د خفګان کار څه مړی خو چې وشي غټ خفګاني او په خفګان باندې خلک جاړي. نو خبره تر دې پورې کومه چې دا نن سبا زنانه چې کومې دي دا اکثر په دې مرض کې اخته دي، په دې مرض کې دا زنانه اخته دي چې مطلب مړی وشي ترور پردی مړی به یې رور او بس یو غوبل به یې چالو کړی او بس دا ګریوانونه به شلی او یو درز غوبل به چالو کړي. داسې نه ده پکار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زمانه نه دی. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت نه نشوي، څه شی شوي؟ ته خو کافر شوي، شوي که نه؟ او که نه؟ نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زمانه امت نه دی، زمانه نه دی، نو مطلب زما د امت نه دی، من خو ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. الله اکبر کبیره. الله رب العزت په دې حدیث اول مال او بیا تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.